السلام علیکم. خبره دا ده چې بھائی د خدای د پاتې کېږم خو پاله جو حالې ما بیمار یم طرف نه کار نه کوي دا سخته چې چاته تللی که تېری نه شم نه په کوټه تللی شم نه په کته تللی شم په دې کوټه باندې زه ګرځم راګرځم لرې تللی نه شم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. تیر شوی سیلاب په حواله سره منګ بیا هم د تعاون لپاره د دینه مخکې هم راغلیو او بیا یو ځل بیا رالم او د لکت د وجه دی بابا د منګ نن راورسېدو د هغه بابا دی چې نن د منګ ته پوسونه وکړو نو بچی یو بچی دی هغه ماشوم دی او د دینه علاوه دا کور چې کوم دی په دې تیر شوی سیلابونو کې خراب شوی دی. د دینه علاوه بابا نه مې اوس تپوس کو چې ما سره تعاون سب یو ټینټ را رسېدلی دی ولې چې زما څوک نشته چې کته لاړ شي د مین روډ نه تعاون راوړي یا څه امداد راوړي. نو زه یو ځل بیا د چیرمن عبدالعلي خان علیزی او د مولانا ثاقب شرازي صاحب په حکم باندې یو ځل بیا رالم او انشاءالله زما کوشش پې چې زه به یو ځل بیا هم راځم. نو بابا نه م تپوس کو چې بهی تاسو سره څه تعاون شی دی نه دی شی څه د وجې نه دی شی. بابا دوه خبرې وکړه خبرې کول الله. السلام علیکم. خبره دا ده چې بھائی د خدای د پاتې کېږم خو پاله جو حالې ما بیمار یم طرف نه کار نه کوي دا سخته چې چاته تللی که تېری نه شم نه په کوټه تللی شم نه په کته تللی شم په دې کوټه باندې زه ګرځم راګرځم لرې تللی نه شم. دا کور په بارانونو کې نړېدل دی هلک مې واړه دي او جنکۍ مې هغه واده شوي دي یو هلک دی ماشوم دی او خپله مې نور څوک شی نه دا ګټې پرتې امداد د سره چا نه دی کړی؟ امداد ما سره چا نه دی کړی څوک دی راغلي نه دي ما له دې نه راغلي. نو زما خو زړه م دا وایي دا ملګرو مو کتو چې بهی صحیح حقدار دا دی په دې نه مخکې چې په بازار کې یا کوم علاقو کې چې کوم حالات داسې وو یا سیلاب راغلی هغه په مین روډ باندې و د هر یو پاکستاني د هر یو سړیو ته مخه برابر وه. نو موږ تقریبا ډېر یو 10-15 منټ یا نیمه غنټه موږ پیدل سفر په دې غر کې وکړو نو دې حد ته راورسېدو. هغې وجه دا ده چې زموږ سوچ او فکر دا دی چې په آخري ګوټ کې چې کوم سړی مستحق دی هغې ته دغه حق ورسي. بابا انشاءالله اوس هم راغلي یو الله خوشحاله کړه الله هم ښه ساته الله اوس دلته بره هم د لاکو پورې تقریبا ما سره چا تعاون کړی او تاسو ته ما نومونه واغستو نو د هغې نه وروستو بیا به هم راځو او بیا به هم راځو انشاءالله. الله هم ښه ساته خدای پاک تاسو نور ترقي درکړي الله پاکه دواړه جانه ښه کړه. زه خو غریب یم چاته بدلیب نه یم چای دی څوک نه یم خو دوا به تا کوم که زما سره امداد وکړه دوا به تا کوم. ډېره مننه ډېره مننه انشاءالله کوو ډېر به الله خوشحاله کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. ناظرین د دې نه مخکې هم په بونیر کې یا د شنګلې په کومو علاقو کې چې سیلاب راغلی و نو مخکې هم موږ حاضري کړې وه یو ځل بیا د عبدالعلي خان صاحب دی او زمونږ چیرمین دی هغه د علیزی او بیا خصوصا ثاقب شرازي صاحب هغوی بیا ماته د هنګو دغه علاقو نه وي چې تاسو یو ځل بیا لاړ شئ. اصل خبره دا چې بونیر یا په کوم ځای کې چې کوم مخکې سیلابونه شي دي که نه
نو کوم ځای کې چې هلته د خلکو نقصانونه شي دي نو هغه یو عام روډ ته بلاره باندې سیده هر سړي هغوی سره تعاون هم کړی دی او د هر سړي اواز هم هلته رسېدلی دی. پاتې شوه دا علاقه دا د چغرزو بره په آخري سر باندې ده، نو دلته نه د هر چا یو مخه سیده ده او نه هر سړی په دې طرف باندې راځي، ولې دا یو بې انتهایي زیاته غریزه علاقه ده. موږ د مین روډ نه تقریبا 100 کیلومیټر په نور هم بره راوختو. نو دغه د وجې کومو خلکو چې کورونه وران شوي یا د کومو خلکو شهیدانو لکه دې علاقه کې مخکې د سیدانو میره ده یا د نور زونه دي، زه مخکې هم ګرځېدلی یم، تقریبا 15 شهادتونه شي دي. نن بیا هم دا زموږ ورور ولاړلی او دا ماشوم دی، د ده 2 خویندې چې کوم دی پکې وفات شي دي، دا په دې سلایډینګ کې او په دې سیلاب کې. نو بیا هم زه یو ځل دې د بیا رالمه د دغې ملګرو په تعاون سره زه وایم چې دوی سره اوس هم تعاون وشي او د دې نه وروسته هم کوم خلک چې موږ ګوري موږ اوري چې دلته خلک اوس هم د تعاون محتاجه دي چې کورونه یې لا نه دي جوړ، نور هم د سیلاب خطرې دي د بارانونو یا داسې خلک دی چې هغو کورونه کچه شي دي، نو اوس هم د تعاون ضرورت دی. دا لږ د دې ځای دی ته یو 2 خبرې وکړه. زه به دا خبره وکړم چې دلته چې کوم مستحق خلک دی او د چا حق دی هغوی ته زیاتره نه دی میلاو، ولې چې سیستم ټول په پارټیانو روان دی، هر سړی خپل پارټۍ والا له کوشش کوي هغې له زور کوي چې زما پارټۍ والا ته میلاو شوی، بل په مستحق باندې څوک نه دی اریان. او بل دا زمونږ چې کوم ځای ولاړ یو نو دا داسې ځای دی چې لکه زه به تاسو ته دا ووایم چې دې ته هر سړی نشي راتلی، بل بای روډ نه دی، د مین روډ نه ډېر سیټ ته دی. نو د دوی سره چې څومره امداد وشي نو لکه هغه به ډېره ښه او دا کوم مستحق چې دي ما تاسو ته ووایم که نه او زه به تاسو سره اوس لاړ شم نو هغوی ته تاسو د مخې به هغو به تاسو ته ووایي چې لکه هغوی ته د نن ورځې پورې لا داسې څه امداد نه دی میلاو. او بل د هغوی کورونه تصویران ما ایستلي وو تاسو ته ما وښو، نو هغوی ته د اوسه پورې څه مدد نه دی میلاو. نو چې تاسو زموږ سره لاړ شئ هغه به مو وینئ نو ټیک ته جي زمونږ د علاقه غریزه او د مین روډ نه موږ په طرف دغه زمونږ دلته نسخانونه وشو ډېر زیات 7 تنه زما خورهي تباه شوي دي مړه دي سره د کورونو نه. د بل خورهي مې کور لینټري ورځېدلی، د بل خورهي مې 2 چاته ورځېدلي که نه. نور په مایره کې 19 تنه 18 تنه د یو کور سیلاب وړي که نه. په ګنشال کې دغه 4 کې 15 تنه مړه دي. نو د ګنشال نه میلا خوا پاتې کېږم، زه ګجر یم، دا نور دا سیدان دي. نو ما له خو دا خبرې راځي او موږ د خاص پوره چا سره کړي دي که څه راځي نو پارټۍ دغه کوي یا جماعت اسلامي نو ځان له په خپلو دغه ویشي یا پي ټي آی ویشي. موږ ته واحد لکه کوم دغه راغلی د جماعت علما نو که هغه راغلی نو هغه به صحیح راغلی، نور چا څنګه ډېره مننه. لکه څنګه چې بابا عرض وکړو چې اکثر کمیانې بیشانې دي دلته د یو قوم خبره نه ده، دلته صرف د انسانیت خبره ده چې د چا نقصان شي موږ د هغوی سره لاس وکړو. او دویمه خبره دا ده چې پارټیانې په دې وخت کې نه دي پکار چې ته د چا خدمت وکړې الله تعالی ته اینی او هغه قوم دې هم اینی. نو دا خو د انسانیت خبره ده چې موږ د یو بل سره تعاون وکړو. انشاءالله اوس موږ هم راغلي یو، دې نه مخکې هم راغلي یو او بیا به م انشاءالله راځو. والسلام ورحمة الله.